نن موږ د اف ای سی سیکنډ ایئر په کیمستري باندې سٹارټ اخلو. پهلنی چپټر زموږ سره د اس اینڈ پی بلاک ایلیمنټس. د کوم ایلیمنټس چې ویلنس الکترون په اس کې یا په پی سب شیل کې موجود وي دغه ته موږ اس بلاک اینڈ پی بلاک ایلیمنټس وایو. لکه زموږ سره ګروپ فرست او ګروپ سیکنډ دا زموږ سره اس بلاک ایلیمنٹ دي. ګروپ فرست A and second A, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Group first element دی او group second زموږ سره beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. دا group second والے دي. دیو electronic structure چې تاسو ډرا کوئ نو تاسو ته معلومه شي چې دیو valence electron دا په S کې راځي دیو جنا دیو ته ویل کېږي اس بلاک ایلیمنٹ. لکه مثال په تور باندې موږ را دینه لیتیم واخلو. لیتیم اټامک نمبر دی 3 1s2 2s1. هغه شانتي د سیکنډ ګروپ نه موږ واخلو بیریلیم یا میګنیشیم. سپوز بیریلیم ما واغستو اټامک نمبر دی 4 1s2 2s2. دا زموږ سره د ګروپ فرست A چې څومره ایلیمنٹ دي دې ته S1 سیسټم ویل کېږي چونکې دا ختمیږي په S1 باندې یا ویلنس الکترون په S کې موجود وي او په دې کې زموږ سره ویلنس الکترون 2 نو د دې الکترونیک سټرکچر NS1 دی او د دې الکترونیک سټرکچر NS2 دی. N نه مراد د دې ویلنس شیل دی. هغه شانتي رائټ سایډ ته منځ کې زموږ سره ډي بلاک دي چې دا موږ په سیکنډ چپټر کې چپټر 14 کې ډسکس کوو. رائٹ سائڈ تا زموږ سره بدی کی 6 سسٹم پاسبل دی کہ چې پی کی 6 الیکٹرانز ایږي 1 2 3 4 5 and 6. these are p block elements. دیو چې تاسو ویلنس شیل ګورئ دا به زموږ سره راځي NS2 اس کې به 2 الکترونی بیا ورپسې تھرډ گروپ ته نو تھرډ گروپ د پاره P1 سسٹم دی یعنی NP1 NS2 NP1 اور NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NP5 اور لاسٹ نمبر زموږ سره راځي NS2 NP6. ان نه مراد دی ویلنس شیل. دلته زموږ سره P1 سیسټم دی په P کې یو الکترون دی دا P2 سیسټم دی کې زموږ سره امپورټنٹ ایلیمنٹ بوران الومینیم سیکنڈ کی کاربن سیلیکان تھرڈ کی نائٹروجن فاسفورس اکسیجن سلفر فلورین کلورین برومین ایز زموږ سره یان ارگان ایٹسٹرا. ویلنس الکترون مراد هغه الکترون دی چې کما په بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی شي. نو د ګروپ فرست A چې کما ویلنس شیل راځي نو هغه NS1 سیسټم دی. ان مراد دی ویلنس شیل. پیریډ نمبر دا موږ ته ریپرزینټ کوي ویلنس شیل. کہ مثال په تور باندې زموږ سره لیتیم په سیکنډ پیریډ کې دی. نو دې د وجې نه دا به زموږ سره راځي 2s1. داسې سوډیم زموږ سره په تھرډ پیریډ کې دی دا به راځي 3s1. پوټاشیم زموږ سره دی فورث پیریډ کې this is 4s1. نو د n ویلیو دا ویلنس شیل ته شو کوي چونکه د ریپرزینټیټیو ایلیمنټس د ګروپ فرست A د A ګروپ والے چې کوم ایلیمنټس دي د دیو ویلنس شیل اخرنۍ چې کوم شیل دی دا د دې الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی شي. د دې وجې نه لاست شیل کې چې څومره الکترون موجود دي دغه ته موږ ویلنس الکترون وایو. بعضی کمپاؤنڈ کې د اکټیټ مطابق خپل الکترون کور کوي او بعضی کمپاؤنډز کې بیا هول الکترون انوالو کوي هغه جدا ډسکشن دی. هغه شانتي زموږ سره NS2 ګروپ سیکنډ چې کوم زموږ سره دی دیٹ از NS2. دې په ویلنس شیل کې 2 الکترون دي او 2 الکترون په S کې موجود دي. که بیریلیم موږ واخلو دا belongs to second period نو دا زموږ سره 2s2 باندې ختميږي. میګنیشیم تھرڈ پیریڈ والا دی this is 3s2. اور similar in case of p block element
که پی بلاک نه سپوز د فورث گروپ والا کنسیډر کما کاربن فورث گروپ والا دی او دا تعلق ساتي د سیکنډ پیریډ سره نو دا زموږ سره د دې لپاره الکترونیک سټرکچر د فورث گروپ د لپاره دی NS2 NP2 دا به زموږ سره سیکنډ پیریډ دی نو دا 2S2 and 2P2 د کاربن په ویلنس شیل کې سلور الکترون موجود دي او سلور وانه بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی شي دیز آر ویلنس الکترون که د دې په مقابله کې موږ ډي بلاک کنسیډر کو نو التی ویلنس شیل یو نه دی بلکې د ویلنس شیل سره چې کوم اخرنی شیل دی د هغې سره سیکنډ لاست شیل هم په بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی شي نو دغه دواړه شیل ایز ا ویلنس شیل کنسیډر کیږي ویلنسي سره تعلق دی که نه د نمبر آف electron taking part in bond formation whether it is ionic bond or whether it is covalent bond په دې چپټر کې به مونږ د S and P بلاک ایلیمنٹ سره چې کومه بنیادی پراپرټیز دي along a period یا along a group پای کې چې کومه ویریشنز راځي کومه چینجز راځي هغه مونږ ډسکس کوو د چپټر په اوله کې دیو ډسکس کړی دي along a period اور بطور ایگزامپل یې کنسیډر کړی دی تھرڈ پیریډ فرسٹ پیریډ کې تاسو ته معلومه ده هایدروجن اور هیلیم موجود دي سیکنډ پیریډ بیا زموږ سره لیتیم نه شروع کیږي نیان باندې ختميږي and third period زموږ سره سوډیم نه ارګان and so on دا چې زموږ سره 5th 6th up to 7 periods دي دلته چې کومه پراپرټیز موږ د third period په حواله سره ډسکس کوو دا سیملر خاصیتونه تاسو په هر یو پیریډ باندې اپلای کولای شئ معمولی غونډه کې ایکسپشن نه علاوه زیات تر همدغه نیچر دی بطور ایگزامپل زموږ سره د third period बुक वाला रागिस्तरे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन कमंगा दे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे हवाले सर खबर को नो पर टेबल की एलिमेंट्स प्रातरी एटॉमिक नंबर तरतीब पे हवाले सर द हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 दे द हीलियम 2 दे नसी 3 4 नियान के जमुक सर 10 इलेक्ट्रॉन दी نو که په دې ځای کې د فرست الیمنٹ د سوډیم موږ الکترونیک سټرکچر وګورو سوډیم په حواله سره اټامیک نمبر دی 11 1s2 2s2 2p6 دیزه پورې 10 کور شو and that is 3s1 نو دا الکترونیک سټرکچر دا د نیان دی د دې په ځای موږ دا سم لیکلی شو چې نیان 3s1 چونکه تھرڈ پیریډ دی نو اخرنی الکترون په تھرڈ شیل کې موجود دی نو سوډیم زموږ سره شو نیان 3s1 داسې که تاسو میګنیشیم طرف ته راشئ نو میګنیشیم به زموږ سره نیان 3s2 داسې الومینیم طرف ته تاسو راشئ نو په دې کې ورسره پی سب شیل هم شامل دی P1 سیسټم نو د نیان 3s2 سره سره په خوا باندې تاسو ځئ 3p1 دا بل به شي 3p2 3p3 3p4 3p5 and 3p6 د هر یو سره دا باقی پورشن لګوي لکه نیان 3s2 نو دا زموږ سره الکترونیک سټرکچر دی چونکه رائټ طرف ته زموږ سره اټامیک نمبر کې یو انکریز راځي اټامیک نمبر 11 دی 12 13 14 15 16 17 18 دا سیده هر پیریډ د لپاره الکترونیک سټرکچر دی لکه مثال په تور باندې تاسو د سیکنډ پیریډ لپاره ګورئ نو دلته زموږ سره نوبل الیمنٹ هیلیم دی نو تاسو دلته لیکلی شئ هیلیم زموږ سره 1s2 کور کوي نو دلته هیلیم به تاسو بریکټ کې بند کړئ د هیلیم کنفیګوریشن او دا سیکنډ پیریډ دی او S1 سیسټم دی دا په 2s1 باندې ختمېږي دا په 2s2 باندې داسې دا په 2s2 and 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 داسې 2p4 2p5 and this is 2s2 2p6 داسې د هر یو پیریډ دپاره دا زموږ سره الکترونیک سټرکچر جوړیږي سیملرلی که تاسو فورتھ پیریډ کنسیډر کوئ نو د ارګانو پورې 18 الکترون کور کیږي که چې د ارګان اټامیک نمبر 18 دی پوټاشیم 19 دی اور دا فورتھ پیریډ دی نو ویلنس شیل به زموږ سره 4 دی نو ارګان بریکټ کې بند کړئ د الکترونیک سټرکچر اینڈ دس از پوټاشیم از 4s1 اور کیلشیم از 4s2 اینڈ سو آن نیکسٹ موږ به دا کنسپټ کلیر کوو چې along a period زموږ سره په اټامیک ریډیس باندې کومه چینجز راځي تھرڈ پیریډ دی سوډیم میګنیشیم الومینیم سیلیکان فاسفورس سلفر کلورین ارګان اټامیک ریډیس
It is half of the distance between the nuclei of two similar adjacent atoms. مثال په تور باندې موږ سوډیم یو وړوکی غونډه کې پیس واخلو په دې کې زموږ سره سوډیم موجود دی ویلنس الکترون فری دی نو دا زموږ سره ایز ا پازیټیو آین موجود دی نور ډیټیل موږ وروسته ډسکس کوو په هل موږ په اټامیک ریډیوس باندې بحث کوو نو اټ از دا زموږ سره سپوز ټو سوډیم شو د دې سوډیم ترمنځ چې کومه ډسټنس دی د دې د نیوکلیای ترمنځ سپوز د دې د نیوکلیای ما په دې بلیک باندې شو کړه نو دې دوانو ترمنځ چې کومه ډسټنس دی د دې هاف ته ویل کېږي اټامیک ریډیوس اوس اټامیک ریډیوس والا کنسپټ د سوډیم نه ټوورډز ارګان په دې کې څه قسم چینجز راځي دی پیریډ ته که تاسو بنیادي طور باندې وګورئ نو اټامیک نمبر د لیفټ نه رائټ طرف ته انکریز کیږي 11 12 13 14 15 16 17 and 18 یو یونټ زموږ سره اټامیک نمبر کې انکریز راځي شیلونو تعداد په ټولو کې 3 دی نمبر اف شیلز کانسټنټ دی اور نیوکلیر فورس چې دی هغه زیاتیږي اوس چې کله ستا سره نمبر اف شیلز کانسټنټ وي اور نیوکلیر فورس دا زیاتیږي ځکه چې اټامیک نمبر زیاتیږي نو زموږ سره به د شیلز ترمنځ چې کومه ډسټنس دی دغه ډسټنس به ډیکریز کیږي نو جنرالي دا موږ ویلی شو چې سایز د لیفټ نه رائټ طرف ته په سایز کې زموږ سره ډیکریز راځي که په هر یو ایلیمنٹ کې درې شیل دي چې سوډیم 3 شیلز میګنیشیم الومینیم نو د دې مسلې د وجې نه چې نمبر اف شیل خو فکس دي او نیوکلیر چارج زیاتیږي نو د شیلونو ترمنځ ډسټنس کمیږي سایز زموږ سره په دې کې راځي ډیکریز یو ریزن خو مې دا دی بل ریزن زموږ سره بنیادي طور باندې هغه د سوډیم نه ټوورډز میګنیشیم الومینیم چې موږ ځو نو دا 3 ایلیمنټس تاسو ته ښکاري سوډیم میګنیشیم اور الومینیم په دې کې زموږ سره میټالیک بانډ موجود دی اوس میټالیک بانډ تاسو ته معلومه را چې دا کیټاینز کومه ما شو کړي دي د سوډیم په حواله سره فری الکترون دي نو د الکترونیک کلاود او د کیټاینز ترمنځ چې کومه فورس دی دا الکترونز ډی لوکلایز دي مطلب د یو سوډیم آین سره دا نه اټریکټ کیږي بلکې غیر چاپیره چې څومره نږدې دي ته سوډیم آینز دي ټولو طرف ته اټریکشن شو کوي these are delocalized electron نو د دې delocalized electron او د دې سوډیم آینز ترمنځ چې کوم فورس دی this is metallic bond اوس دا metallic bond دا سوډیم آینز یو بل ته کلوزر کوي نو فردر پر ریډیوس کی چې کومه ایوریج ډسټنس دی دلته موږ ویلا چې half of the distance between the nuclei of two similar adjacent atom نو دا اټمز یو بل ته د metallic bond د وجې نه کلوز کیږي دغه وجه دا چې سایز کې فردر ډیکریز راځي اوس دا ډیکریز ډیپند کوي په میټالیک بانډ باندې څومره چې میټالیک بانډ سټرانګ وي دومره به زموږ سره دا ډیکریز زیات راځي نو یو دویم اهم ریزن د دې پارټیکلز ترمنځ هغه فورس اف اټریکشن دی چې دا فردر ډیکریز راولي نو کوم د میټالیک بانډز خبره کو نو میټالیک بانډ د نمبر اف ډیلوکلایزډ الکترون سره ډایرکټ تعلق دی اور د دې سایز اف پازیټیو آین سره انورس تعلق دی نو سایز جنرally موږ ویل نمبر اف شیلز کانسټنټ دی لیکن دوی ترمنځ ډسټنس کمیږي نو سایز خو ډیفینیټلی کمیږي او بل زموږ سره نمبر اف ډیلوکلایزډ الکترون هم زیاتیږي نو میټالیک بانډ سټرانګ کیږي میټالیک بانډ سټرانګ کېدو سره د سوډیم نه ټوورډز الومینیم چې موږ ځو نو په سایز کې ډیکریز راځي او دا فردر ډیکریز د لپاره یو ریسپانسیبل خو موږ الریډي ډسکس کو او دویم ریسپانسیبل دی میټالیک بانډ الومینیم نه بعد چې کله موږ سیلیکان طرف ته ځو فاسفورس سلفر اور کلورین طرف ته ځو نو سیلیکان کرسټل فارم کې ایگزیسټنس کې یو سیلیکان د سلورو سیلیکان سره کوولنټلی بانډډ دي نو دلته زموږ سره کوولنټ بانډ دی نو کوولنټ بانډ دا هم یو فورس اف اټریکشن دی نو دا هم په ریډیوس کې ډیکریز راولي ایوریج ډسټنس کې دا CP4 مالیکول په مالیکولر فارم کې ایگزیسټنس کوي نو دا هم ډیکریز راولي سلفر په S8 فارم کې ایگزیسټنس کې کلورین په Cl2 فارم کې د سیلیکان نه آنورډ هم زموږ سره ډیکریز راځي پاتې شو ارګان نو ارګان کې زموږ سره بیا داسې ټایپ سټرانګ فورسز نشته لکه میټالیک بانډ یا کوولنټ بانډ نشته
د ارګان د مالیکیولو ترمنځ مانو اټامیک مالیکیولز دي او د دې ترمنځ صرف وندروال فورسز دي. نو دې چې کومه ډیکریز دی نو دا ډیکریز د فیلنی فیکټر د وجې نه خو دی چې کومې کې مونږ ویلا چې اټامیک نمبر زیاتیږي او د شیلونو ترمنځ ډیسټنس کمیږي نو دغه ډیکریز خو راځي، لیکن فردر چې کومه د فورس د ارګان د پارټیکلز ترمنځ کوم فورس دی نو دې ترمنځ چونکی کیمیکل بانډ یا میټالیک بانډ یا کوولنت وغیرہ بانډینګ نشته نو فردر ډیکریز نه راځي. نو د دې په مقابله کې د دې ریډیس لږ لارجر دی. د ریډیس ته مونږ وندروال ریډیس وایو. وندروال فورسز چونکی ویک فورسز دي نو ایز کمپیر ټو دیز ون د دې سایز لګونته کې لارجر دی. مالک زیات شو کو خدا لګونته کې لارجر دی.